الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن للمتقين مفازا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زماد دین اسلام عزت مندو مشرانو محترمو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا میاش دا د رمضان المبارک میاشت ده او د رحمتونو د برکتونو میاشت ده دا داسې میاشت ده چې رب العالمین وی د دې اجر ثواب به زه په خپله باندې ورکوم خوش قسمت انسان هغه دی چې دا میاش په دې کې کثرت سره عبادت وکړي کثرت سره د قرآن تلاوت وکړي کثرت سره منځونه وکړي کثرت سره صدقې ورکړي او خپل ځان د ګناه نه وساتي دا انسان خوش قسمت دی بدقسمت انسان هغه څوک دی چې د رمضان مبارک میاشت کې دی الله نافرمانی کوي غیبت پکې کوي دروغ وایي ذکر و عبادت پکې نه کوي منځ پکې نه کوي دا انسان بدقسمت دی زما عزت مندو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی حدیث مبارک مفہوم دے
چې کله به د رمضان میاشت شروع شوه نو حضور صلی الله علیه وسلم به کثرت سره عبادت کوو او حضور صلی الله علیه وسلم به ډېر په عاجزۍ باندې د الله نه دعا وغوښتله زما عزتمندو روزه صرف د دې نوم نه دی چې سړی سهار چاربانګې وکړي او ماښام یې ماته کړي بلکې روزه باوجود د دې چې څنګه موږ او تاسو د خوراک او اسکاک نه خپله خوله بنده کړې ده داسې به موږ او تاسو د فحش عریاني غلطې خبرې چغلخوري د دې نه به ځان خوله بنده ساتو او که خامخا خوله بنده نه ساتو نو بیا د دواړو جهانو سردار فرمایي دې کس ته به بغیر د ولږې نه هېڅ میلاولی شي زما عزتمندو تاسو خیال کوئ کله سړی موټر سایکل نوی والی که نه د هغې سره یو کاپي ورکوي او په هغه کافی کې څه هدایات دي بای د دې سیس خیال ساتي دا په دومره سپیډ کې چلے یو څو هدایات به کې لیکلي چې کله موټر سایکل ته خېجي نو داسې طریقه باندې به سٹارټې په داسې طریقه باندې وځي دونه وخت پس په موبلین بدلې دا ټولې طریقې په کې دنه هدایاتو کې لیکلي اوس یو سړی موټر سایکل واخیستو د دغه هدایتو باندې عمل نه کوي نو سم خیال دا موټر سایکل او دا ګاډی به نقصان ته ځي که به نه ځي ځي به روزه الله فرض کړې ده کتب علیکم الصیام په خپل بنده باندې الله څه کړې ده فرض کړې ده خو هدایت ته هم الله ښودلي هغه دا دی چې ګورې په دې روزي میاشت کې به زما نه هېرېږي دې کې به زما نه هېرېږي او رب العالمین د یېرې لایق ذات دی الله جل شانه د یېرې لایق ذات دی د هغه څه نظیر او څه مثال نشته حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائی کہ زما امت تا پر رمضان المبارک کی 15 سیزونه په خصوصیت تو ورسره ورکړل شوی دي دا نور امتونو ته نه دی میلاو شوی حضور صلی الله علیه وسلم فرمائی زما امت تا 15 سیزونه په خصوصیت سره په رمضان مبارک په میاشت کې ورکړل شوی دي چې هغه نور امتونو ته نه دی میلاو شوی خصوصیت تو سره دی امت ته میلاو دي دا دی امت خصوصیت طرف تم اشاره شو دا دی امت مقام او اعزاز طرف تم اشاره شو پای کې اولنې د روزه دار د خولې بدبوئی الله جل شانه ته د مشک نه زیات خوښ دی مشک څومره ښایسته بوی کوي څومره ښایسته او مزیدار دی الله رب العالمین ته د خپل بندا د خولې دا کم د میدې د وجینا د ولګي د وجینا چې کومه بدبوئی روانه ده نو رب العالمین ته د مشک نم زیاته خوښه ده سبحان الله دا د الله ولی خوښه ده دا د الله خوښه ولی ده ای زما بنده زما د وجې دې ځان وږې پاتې کو ای زما بنده زما حکم دی ومنو ای زما بنده ځان دې د خواهشاتو نه وساتو ما د پاره دې ځان وږې پاتې کو نو ستا د خولې نه چې کوم دا بدبوئی روانه ده که نه الله وایي ما ته د مشکو نه هم زیاته خوښه ده څومره ښکلې خبره ده لږ د سوچ او د فکر خبره ده
چې زما او ستا د خولې دا بدبوئی الله دومره خوښوي، نو دا صرف او صرف په دې وجه باندې چې دې بنده ځان د الله تابع کړی دی، د رب العالمین ځان تابع کړی دی، د الله حکم یې منلی دی. رب العالمین وایي ما ته د مشکو نه هم زیاته خوښه ده. یو پای کې دی امت ته دا خصوصیت میلاو دی چې د روزهدار د خولې بدبویي رب العالمین ته د مشک نه هم زیاته خوښه ده، پسندیده ده. دویم زما د پندو د هغې نه دا دی چې په شوه روز کې رب العالمین د دې خپل بنده ضرور بې ضرور یو دعا قبلوي. شپه ورځ کې به د رب العالمین خامخا یو دعا قبلوي. زما عزت مندو ما او تا به د مخلوق نه سوال نه کوو، خالق نه به سوال کوو. ما او تا به د مخلوق په جب باندې نظر نه ساتو، د الله په خزانو به نظر ساتو. وللہ خزائن السماوات والارض، د ځمکې او د اسمان خزانې خو د الله سره ورسره دي. یو عالم و عالم فاضل بے روزګاره شوی و، څه تجارت کاروبار یې نه و، نو په دې شهرونو کې به ګرځېدو، کله به یو شهر ته لاړ، کله بل شهر ته لاړ، د تجارت په فکر کې و. یو ځل روان دی، یو شهر ته لاړو او د دې شهر ټولې دروازې بندې وې. دې شهر ته چې کوم لارې ورغلې وې په دې دروازې لګېدلې وې، دروازې بندې وې. په دې دروازو باندې یو کس ناست دی او ډېر معمر دی، بوډا دی، ډېر عمر والا دی. دې ته تپوس وکړو بھائی د شهر دا دروازې ولې بندې دي؟ د دې بازار دا دروازې ولې بندې دي؟ نو دی ورته وایي د بادشاہ باز پاسېدلی دی، بادشاہ اعلان کړی دی چې د شهر دروازې بندې کړي. نو دی ورته وایي دا خو دا بادشاہ ډېر بیوقوفه دی، ډېر قمقل دی، مرغه خو اڑانے والا چیز ہے، دا خو پاسی تختی پورته ځي، لاندې پس بکه خو نه ځي. دا بادشاہ خو ډېر قمقل دی، ډېر بیوقوفه دی. نو دې کس څه وایي؟ وایي الله داسې ذات دی که نه چې وغواړي بیوقوفه نه هم الله بادشاهي ورکوي، چې الله وغواړي بیوقوف او قمقل ته رب العالمین بادشاهي ورکوي. دا کس ورته وایي دا کوم چې بوډا او ډېر غټ عمر والا سړی ناست، اوږد عمر والا، دا ورته وایي ته دا خپل علم چې تا کوم علم کلی دی ته دا بیوقوف بادشاہ له ورکړه، ته چې د بادشاہ بیوقوفه وي او د دې بادشاہ بیوقوفتوب ځانه والا، دا ځانه خوښې. دی ورته وایي نه، یہ مجھے منظور نہیں ہے، دا ما ته منظور نه ده، ما ته دا منظور نه ده چې زه د علم په مقابله کې قمقلتوب والم. العلم نور، علم خو رڼا ده. نو ځان ته خطاب شروع کو، ګوره ستا خو هنر یې زده دی، تا خو هوښیار سړی، بس د هغې نه پس چې کوم دی دې ته پته ولګېدله. نو بعضې واقع کې عبرت وي چې اصل څیز په دنیا کې د ټولو نه اهم څیز هغه عقل دی او هغه علم دی، هغه دواړه ماته الله راکړي. نو ولې بادشاهت دی؟ بادشاہ دا خو بادشاہ دی، خو سره د ماله بیوقوفه دی، سره د بادشاهت بیوقوفه دی. نو زما عزتمندو شوه روز کې رب العالمین یو دعا قبلوي. اوس زما عزتمندو د دعا ټیم موږ سره چرته دی او د دعا په غوښتلو موږ چرته پوهیږو او د دعا په آدابو موږ چرته پوهیږو. او بیا چې دعا غواړو ځان دپاره غواړو که د امت دپاره غواړو؟
زما عزتمندو اللہ جل شانہ قرآن مجید کی فرمائی وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللہ فرمائی دعا قبلو ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللہ فرمائی چاچے زمان پا غختلو کی تکبر وکو عن عبادتی، مفسرین فرمائی عبادتی نا مراد دعا، چاچے زمان پا غختلو کی تکبر وکو زرد چی تا جہنم وور دے بے داخل کو. واڑو اللہ نہ واڑو، قسم دے زما دا رب پا خزانوں کی کمی نشتا. زما استا رب سوکتے یا من لا تراہ العیون، اغستر کی نشی لی دلے. ولا تخالطه الظنون، زما استا رب پا وہم گمان کم نرازی. ولا تغیره الحوادث، زما استا رب دا حوادث سنن نہیں ریگی. زما استا رب یعلم مثاقیل الجبال، چی دا غرون وزن وطن معلوم دے، چی دا یہ غر سمر وزن دے. ومکائیل البحار، زما استا رب چی پا سمندر کے سمر اوبدی دا غی شمار وطن معلوم دے، دا غی وزن وطن معلوم دے. وعدد ورق الاشجار، زما استا رب چی سمر ونی دی او پا دی ونی کی سمر پاڑی دی اللہ پہ عالم دے. وعدد قطر الامطار، زما استا رب چی سمر باران وری گی دا باران دا وی قطر شمیر اللہ تا معلوم دے. وعدد ما اظلم علیہ اللیل، زما استا رب ہاں رب چی کم زیتا تیارہ ور رسی گی اللہ عالم، چی کم زیتا رنا ور رسی گی اللہ عالم. ولا بحر ما فی قعرہ، زما استا رب سوکتے چی دا سمندر پا یخ کی دن نسی دی اللہ پہ عالم دے، پا مضبوط کمر کے مضبوط غر کی دن نچتیم اللہ پہ عالم دے. زما عزت مندو شواروز کے رب العالمین دعا قبلی خیرے نہ کہو، خیرو نظارو ساتھ. زمو خلق عام بس خدای دی تباہ کو، خدای دی ہلاک کو. بعضی زنانر پہ کہ اللہ دی معاف کی پل بچو تا خیرے کئی، خدای دی ٹوٹے کو، خدای دی غوخی کا. بیدت دبار روزی موٹر سیکل باندے ایکسیڈنٹ ہوگی یا گاڑے ہوئی ٹوٹے ودرا دنے کی بیدے ڈیر چگی ہوئی مکہ خیرے ہوئی لکھے خیرے کے نو دعا ہوتا ہوئی لکھے اللہ دے بچے تا تا ہدایت ہو کی دا بچی مرگ آسان کر دے دا چانا تپوسو کہ بچہ بندے بچی مرگ راگ لے دے. خیرے ہوتا مکہ دعا ہوتا کوا، تعلیم و تربیت ہوتا خور کوا. نو د دې امت دویم خصوصیت په رمضان مبارک میاشت کې شواروز کې رب العالمین یو دعا قبلوي. شواروز کې دریم زما عزتمندو د هغې نه دا سرکشه شیطانان، غټ شیطانان هغه په دې میاشت کې قید کولی شي، هغه بندولی شي. ہاں بعض علماء لکلی واڑا شیطانان کولاوی، لوی شیطان نے بن کلی واڑا شیطانان کولاوی. او شیطان خو ابو ظاہر خبر دا اللہ پا مقابلے کی دے، یو طرف تا دین دے بل طرف تا گمراہی دا. دا اللہ خبری دین دے، دا شیطان خبری گمراہی دا. دا اللہ خبر دے امنل جنت تب ورسے، شیطان خبر دے امنل جہنم تب ورسے. کلی چی دا قیامت برفاشی کا نا بے بخل کو تب پتہ ہو لگی. دا شیطان تابیدارے والا بم پتہ ہو لگی، چسو کہ تابیداری نہ کہ داغی بم پتہ ہو لگی. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. بس قیامت روشی نبو ویلی شی جدا اللہ وعدہ حق دا، اللہ چی سویلیو بالکل حق و سچ دی. شیطان بوئی فلا تلومونی ولومو انفسکم، ما ملامت کوئی، ما ولی ملامت کوئی، زان ملامت کا زان.
شیطان دی په هیڅ حال کې نه پرېږدي. زمونږ د امامانو کې یو امام دی امام احمد بن حنبل رحمه الله، ډېر لوی د مسلک امام پاتې شوی دی او د الله د کتاب د پاره ډېر تکلیف هم برداشت کړی دی. واقع بیا زمانه ګدیږي او ډېر تقوادار و، ډېر تقوادار او کرامت عالم و. یو ځل کور ته راغی، بیبي ورته روټۍ کېښودله، روټۍ چې کله ورته روټۍ کېښودله د خپل بیبي ته وایي د خوراک نه د حرامو بوی راځي. بیبي ورته وایي څنګه ستا کور دی او ستا اوړه دي، ستا خوراک سکاک دی، څنګه بوی دی راځي؟ بیا یې وی د دې خوراک نه د حرامو بوی په ما راځي. ښځې وی چې خدایه دا څنګه چل دی؟ نو لږ سوچ او فکر یې شروع کو، ما د پردي کور نه خمیره راوړې ده او د هغه عوض مې لا نه دی ورکړی. الله، دومره تقوا، دومره تقوا. یو ځل ورته امام شافعي رحمت الله علیه دعوت ورکو زما ځای ته راشه. دی شاګرد و، ګورې ښه، امام احمد بن محمد رحم الله د امام شافعي صاحب شاګرد و. دعوت یې وله ورکو زما ځای ته راشه. امام احمد بن محمد رحم الله د استاد حکم دی مصر ته روان شو. په مصر کې خلک استقبال د پاره راوتی دي. بادشاہ راغی لکه د چا استقبال دی؟ څوک راځي؟ جی وی امام احمد بن حنبل رحمه الله راځي. الله، بادشاہ وی زه د سم استقبال ته ودرېږم. قسم په الله د چا په زندگی کې چې دین نشي بادشاہان وته راځي، بادشاہان وته الله راولي. بادشاہ د استقبال لپاره ولاړ دی. امام احمد بن حنبل رحمه الله را ورسید. امام شافعي رحمت الله علیه داغه مېلمه شو، خوراک یې ورته تیار کو. امام شافعي رحمت الله علیه ښایسته او ښکلی خوراک یې ورته تیار کو. نو چې کله امام احمد بن حنبل رحمه الله روټۍ ته کېناستو نو ډېر زیات خوراک یې وکړو، ډېر خوراک یې وکړو. زموږ په دې علماو کې یو عالم دی، هغه وایي دا مولان نه دي، دا د چا نه خلاص نه دي، دا طالبان او مولان. وایي اوله کې چې بچې په مدرسه کې داخلوي نو وایي یاره نه شم داخلولی، د ولږې نه به مړ شي. چې کله دې بیا الله عالم جوړ کړي نو بیا هر ټایم وایي یاره دې مولانو باندې خدای وخوړله، نو نه دې په طالبۍ کې اخلاصېږي نه دې په مولاتوب کې اخلاصېږي. نو امام احمد بن حنبل رحمه الله ډېر زیات خوراک وکړو، کثرت سره طعام وخوړو. چې کله خوراک ډېر زیات وکړو، امام شافعي رحمت الله علیه سوچ وکړو چې دا خو زما شاګرد دی او دا کم خوراک کول دا د دیندارۍ نه ښیي. دوی خو ډېر زیات خوراک وکړو، دا خو په طالبۍ کې ډېر تقوادار و، دا په دې څه چل شوی دی. امام شافعي رحمت الله علیه وړې وړې لوڼه وي، هغو ته وایي اوبه ورته کېږدئ، د شپې پاسي تهجد کوي، اوبه ورته کېښودئ. سهار شو نو کوزې ډکې پرتې دي، اوبه چې کوم دی نه دي استعمال شوي. امام شافعي رحمت الله علیه حیران دی چې خدای پاکه یو غلطي نه بله غلطي وکړه. یو طرف ته یې بېګا خوراک هم ډېر کلی دی، بل طرف ته یې اوبه ورته کېښودلې شوي، تهجد هم نه دی کلي، ځکه په هغه زمانه کې د تهجدو ډېره غټه پابندي وه او بیا خو دا د مسلک امامانو. چې کله سهار شوی دی نو امام شافعي رحمت الله علیه ورته امام احمد بن حنبل رحم الله ته یو تپوس تنه کوم، اے احمد ته خو په طالبۍ دور کې ډېر تقوادار وي، دا په تاسو څه شوی دومره خوراک هم کې او بیا د شپې چې کوم دی نو تهجد ته هم نه پاسې. امام احمد بن حنبل رحم الله ورته وایي جی تاسو ته پته ده الله اکبر، وایي چې کله ستا خوراک ما تاسو د کور خوراک ما ته مخې ته کېښودلی شو که نه، قسم دی وایي د الله رحمت پرې راورېدو، په دې خوراک باندې برکت پرې راورېدو. وایي ما وایي چې راشه سمې وخوره، دا خو ټول رحمت او برکت دی او د هغې خوراک برکت و چې بېګا شپه کې چې کوم دی نو زه وده شوی نه یم، څو سوه مسایل ما د قرآن او د حدیث نه راوباسله، نو زه وده شوی نه یم نو ځکه اوبو ته ضرورت نه دی راغلی. په دقه د ماسخوتن په چردان مې تهجد او مزم کلی دی. په هغه خوراک کې الله دومره برکت اچولی و
چې زما ذهن الله دومره کولاو کو نو دا د حلال مال برکت دی دا د حلال مال برکت دی الله به کې برکت اچي ذهن الله کولاوي زما د پندو مبارک رحمه الله نه مبارک دا د انارونو په باغ کې نو کرو یو ځل بادشاہ د مبارکه زما سره میلمانه را روان دي خو ته به یو کار وکړي په دې باغ کې د انارونو باغ کې ګورې تا 15 کاله تېر کړي دي په دې کې به ښایسته او ښکلې دانې وګورې چې میلمه ته به یې کېدو او ډېره ښه ده په دې کې میلمه چې کوم دی راغلی دی نو چې کله ناست دی نو چې کله انارونو شروع کړل نو انارونو خوراک کې تریوالی و بادشاه ډېر غوسه شو میلمه چې کله لاړو نو مبارک دی خوا راشه ستا په دې باغ کې دومره زندګي تېره شوله د اوسه پورې تا ته دا پته نه لګي چې دا د دې ونې دانه خوږه ده د دې تروه ده د اوسه پورې ته په دې باندې پوه نه شوې او ورته وایي چې تاسو ته پته ده په دې 15 کاله کې ما ستا د اجازت نه بغیر د یوې ونې دانه نه ده څکلې دې ته تقوا ویلی کېږي دې ته د الله نه یره وایي جنت ګټل خو آسان کار خو نه دی دا ډېر ګران کار دی دې ته د الله نه یره وایي یوه دانه مې نه ده خوړلې ولې مې نه ده خوړلې داسې نه چې قیامت کې د رات رب العالمین نه پوښتنه ونه کړي الله به رانه تپوس کوي بس بادشاه ته پته ولګېده باغ مالک ته پته ولګېده چې سړی دینداره دی ورته وایي یاره زه تا ته خپل لور په نکاح درکوم هسې د حلال مال برکت ته ویم لور ته په نکاح درکوم هغه وی ګوره زه یو غریب سړی یم او ته مالداره سړی او زما څه چرته ستا وی نه ما دا غوښتل چې زما لور ته رب العالمین دینداره سړی ورکړي او تا غوندې دینداره وی ما ته چرته میلاویږي بس لور یې ورته په نکاح ورکړله یو کال پس ورته رب العالمین بچی ورکړو دا غنم عبدالله او دغه عبدالله به الله دومره لوی عالم تی الله جوړ کو عبدالله ابن مبارک رحمه الله تاسو به اوریدلی دومره لوی عالم تی الله جوړ کو چې داغه په درس کې بس لوی زره شاګردان ناسو دا د حلال مال برکت ته پلار حلالو خوړل د بچو ته وسګوره کړه بچو ته الله کوم مقام ورکو معلومیږي دا چې د مور او پلار د حرام مال د خوراک ته وجنا په بچی باندې اثر کیږي نو زما د پدو دعاګانې چې الله قبلې په دې شرط باندې چې زما اوستا په خېټه کې حلال پراته نو شواره اوس کې رب العالمین یو دعا قبلې ضرور الله یو دعا قبلې او هغه سرکشه شیطانان چې کوم د دریم نمبر هغه بدی کې قیده ولی شي په دې میاش کې هغه سرکشه شیطانان هغه قیده ولی شي اوس زما یې زپندو الله دې موږ معاف کړي باوجود ته دې چې هغه سرکشه شیطانان په دې کې بندول شي واړه شیطانانی نو چې په دې کې مسړې ګناه کوي زما یې زپندو الله دې موږ معاف کړي چې په روزه کې دې ګناه طرف ته توجه ورکړي نو په روزه کې بس موږ غټه ګناه کوي زما یې زپندو دریم دقه سلورم دی امت ته رب العالمین خصوصیت ورکړي په روزه په میاشت کې سلورم دا چې روزانه ول جنت مزین کولی شي روزانه دا خلک ولګه تند تیری نفسي خواهشات باندې خپل خپې خو دي الله خوشاله کوي رب العالمین روزانه د دوه لپاره جنت مزین کوي روزانه ول جنت خیسته کوي هغه جنت ان للمتقین مفازا الله فرمائے متقین کامیاب دی حدائق و اعنابا التهمزول جنکی دی وکواعب اترابا ڈک ڈک جامونو د شراب دی لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جنت کی بنا درو خبری جنت کی بنا لغو خبری وجوه یومئذ ناظرہ بعضی مخونه با ترو تازی لسعیها راضیہ پخپل محنت باندې با دا اللہ ناراضی اللہ نہ بخوشالی فی جنت عالیہ چوت جنتون بھائی لا تسمع فیها لاغیہ جنت کے بلغوی خبر اوریدن لی فیها عین جاریہ هغه کې بچینی روان چینی بی
کمی چې نه وي مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى زما عید پندو یو بل ته مخامخ پناسي واكواب موضوعه ګلاسونه به پراتی ونمارق مصبوبه په قطار قطار به تکیاګانې پرتی یو بل ته مخامخ پناسي خوشاله زندگی وي دنیا بس زندگی عزت مند دنیا خود امتحان زیاده دنیا سے زندگی دا نن پریشان او سبا خوشاله نن صحتمند او سبا بیمار نن غریب او سبا مالدار دا دنیا سے زندگی دا زندگی اصل زندگی دا آخرت زندگی دا چې نه ختمېدون کی زندگی دا نو چې الله دې راضي کو الله دې خوشاله کو نو روزانه په روزه کې د روزدار د پاره جنت مزین کول شي جنت ونه خیسته کول شي دیو باندې فرمایي کنه کله چې تاسو دعا غواړئ دعا نو دعا کې دا وایي چې الله ماته جنت الفردوس راکړي الله ماته جنت الفردوس راکړي دا اعلی جنت فردوس جنت کله چې دعا غواړئ د جنت باره کې داسې مو وایي چې الله مونږ له جنت راکړي داسې وایي چې الله مونږ له جنت الفردوس راکړي دا په جنتونو کې اعلی جنت دی او جنت فاصله یو ادنا جنتی تا ادنا جنتی رب العالمین به دومره جنت ورکړي د دې دنیا په لس چونده باندې یو ځل یو فرشتہ الله ته فرمایي الله زه د جنت سیل کومه جنت ګورم چې دا جنت څومره دی حالانکه فرشتې ته الله څومره طاقت ورکړي 600 وزیر وته الله ورکړي فرشتې ته الله فرمایي لاړ شه جنت سیل وکا د جنت سیل وکو واپس را الله ما خو د جنت هغه سر معلوم نه کوجه جنت هغه سر چرته دی الله وتو فرمایل ته د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د چار دیوالې نم نه وتی هغه د چار دیوالې نم نه وتی نو زمای د پندو جنت کې رب العالمین نعمتونه د خپل بندګانو د پاره تیار کړي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات چا چې ایمان راوړو د ایمان نه پس دیندار او صالح زندگی تیر کړل الله فرمای دا سي اجر به ورکم چې دا اجر به نه ختمي غیر ممنون نه به ختمي نو زمای د پندو سلورم جنت ول روزانه خيسته کول شي او بنظم اخرنۍ خبره رب العالمین د روزې په اخرنۍ شپه باندې د روزدار مغفرت کوي روزدار څه کوي مغفرت کوي زمای د پندو خیری شوی دی بد دعای شوی دا هلاک دي شي هغه انسان چې باغې باندې د رمضان میاش رالل او باوجود د دې مغفرت ونه شو هغه باندې امین ویل شوی دی نو زمای د پندو صحابو تاسو کو د الله نبی دا د شب قدر پښ په باندې الله بخي چې کوم د شب قدر شپه دا په دې الله مغفرت کوي نبی علیہ السلام او فرمایل نه مزدور چې مزدوری وکي هغه ته اجرت میلاویږي اخر ټیم کې د قشانت روزدار ټول روزي ونیسي په اخرنۍ ورځ باندې رب العالمین د دې مغفرت وکي په اخرنۍ ورځ باندې رب العالمین د دې مغفرت وکي زما عزت مندو الله پاک ډېر خیستو کلی میاش الله راکړي روانه ده نن د اولنې لس ورځې د رحمتونو ورځې دي نن پاکي اخرنۍ ورځ ده قیامت پر راشي دا ورځې بیا را نشي چا چې بدی کې تلاوت کوي بس هغه خوشاله دی او زما عزت مندو د ورځې ځان وګه کول دي او د شپې به د الله سره ناز او نیاز تاوی کول دي تهجد کول دي الله ته ودرېدل دي الله نه د خپل ګناونو معافي غوښتل دي او زما عزت مندو اوس مسلمان الله دې کمې پېښې معاف کی سنت پرې خودل تراویح سنت دی د مانځه پسم سنت پرې خودل یقین وکړه کله کله خو هم دا بیان ته ضرورت نشته عمل کې نه راځي څه پکې جنازه کې هر عالم وي به تراویح ولې نه کوي تراویح سنت دی ولې تختی
هر ځای کې علما لګي د ټیم په ټیم باندې د الله بندګانو بوزه کې مولي تراوی نه کولې. دا د دې روزې سره خاص دي. په دې میاشت کې رب العالمین قرآن نازل کړی دی. او یو خبره ته کوم یاد ساتئ، دا سزا پوره ده چې کله کم سړی سنت نه کوي، چاهے که د مانځه نه پس سنت دي یا نور سنت دي، سنت نه ادا کوي، یاد ساتئ د مایې د پندو دا کس په د نبی علیه السلام د شفاعت نه محروم وي. الله صحت را کړی دی، الله زندگی را کړی ده. ولې دا خپل ځواني او خپل زندگی الله له ولې نه ورکوم؟ د دې زندگی باره کې به زما نه رب تپوس کوي. نو زما عزتمندو باقي چې څومره ورځې پاتې دي، هر ملګری عزم وکړه الله ته توبه بس وربه. او زموږ چې بیا اختر وشي نو بیا ډېر ښکلې مبارکي کوو. هلکه اختر دې مبارک شه، تراویح دې مبارک شه. تراویح هغه چاته وایي چې چا کلي چا نه کړی هغه مبارکي ورکړي. یو سړي بچی نه دی شوی ته ورته مبارک شه، بې بزرګ مبارکي ورکړي. او داسې یو هم کوي، ګورې چې چا تراویح کړي هغه ته تراویح مبارکي ورکوي، چا نه کړي هغه ته مبارکي مه ورکوئ. زما عزتمندو بالکل خبره سمجھ کې نه راځي، بالکل سمجھ کې نه راځي خبره. په دې میاشت کې به جبریل علیه السلام راتلو او د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم ته به د قرآن دور کو، قرآن به وتاړو. او زموږ خو بیا هغه قاري صاحب خوښي چې هغه خزر در قرآن وایي، ټول وایي دا قاري صاحب ټیک دی، کافر مولا او کافرې تراوي بیا هغه خوښي. یو قاري صاحب یو ځای ته ختم له لاړو، خلکو ته وایي بای ګوره ختم خو درله کوم، خو ختم په درې قسمه دی. یو خو داسې ختم دی چې زه پوهېږم او تاسو نه پوهېږئ، یو خو داسې ختم دی چې تاسو پوهېږئ زه نه پوهېږم، او یو خو داسې ختم دی چې نه پې زه پوهېږم او نه پې تاسو پوهېږئ. یو بوډا پکې پاس دی وایي مولوي صاحب دقه ټیک دی چې نه پې ته پوهېږو نه پې موږ پوهېږو. قرآن خو ګپ جوړول نه دی پکار، قرآن خو د الله کتاب دی. ادب او احترام سره اورا، انتهایی ادب سره اورا. قرآن ته غوږ کېده چې زما د رب څه خبرې کوي. په دې قرآن کې الله کم چین سکون الله ښودی دی. نن خلکو د پریشانی او د ټینشن ګولې راواخېستلې او د شپې وده کېږي خوري، د پریشانۍ ګولې خوري. قسم په الله چې په کوم خلکو کې د الله دین دی، زه په منبر باندې ناست یم، د الله په ذاته د قسم خورم دغه خلک دا ګولې نه استعمالوي. دا هغه سړی دا ګولې استعمالوي، خو سړی بیمار دی پرې د عذر دی په خپل ځای ده. دا هغه سړی استعمالوي چې په کوم انسان په زندګۍ کې د الله دین دی، روحاني بیماري د خوب هغه نعمت یې الله ختم کړي، چین سکون ورته الله نه ورکوي، ټول عمر پریشان یې. بس قسم په الله، الله رب العالمین چین سکون په خپل دین کې ښودی دی چې په زندګۍ کې د دینو په الله مې د قسم په بټوه کې به د 15 روپۍ نه رب العالمین به د خوشحاله ساتي. و چې په زندګۍ کې د دین نو او په زندګۍ کې د قرآن تعلیمات نو او په زندګۍ کې د حضور صلی الله علیه وسلم په الله مې د قسم بنگله بدی مې گاڑی بدی مې هر چیز بدی، خو چین سکون بدن الله غستی پریشان وي. یہ د بندو دین کې الله سکون خو دې کم سړی چې وایي ما ته چین سکون میلاو شي، ما ته د زړه خوشحالي میلاو شي، قسم دې د الله دین دې غاړې ورکی، د الله دین دې غاړې ورکی. باغ باغ به دې الله ساتي، خوشاله به دې الله ساتي. دعا وته شوي دعا. دیو جماعت دمای د پندو د میاش روانه ده. دې میاش کې مونږ تاسو باقي وخت چې څومره دی الله رب العالمین طرف ته توجه ورپسې لس ورځې چې کوم د مغفرت ورځې دي، ځان په الله باندې وبو، ځان په الله باندې وبو. اذا پوندو د فکر خبره ده، د جړه خبره ده. نن ولې په مونږ حرمینو شریفینو دروازې بندې دي؟ نن زما د پوندو فکر خبره ده، د جړه او د افسوس خبره ده چې د الله د عظیم کور بیت الله شریف مسجد نبوي نن یو څو افراد په نظر باندې راځي. په دې وخت کې به خلکو تعالی ته د قدم د کېښودو ځای نه میلاوېدو. دا کومه بې قدري شوې ده، دا د الله د دین کومه بې قدري روانه شوې ده. هلته به جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت ته انتظار و، هلته به لاړې او د حضور صلی الله علیه وسلم روضې ته مخامخ به ودرېدې او ودې به الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله، الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. د نبی علیہ السلام روضې ته مخامخ به ولاړ وې، نبی علیہ السلام به تعالی جواب درکو. نن به نبی علیہ السلام په خپل قبر کې پریشان چې زما امت باندې څه چل شوی چې ماته نه راځي. نن بیت الله شریف دی، الله عظیم کور دی، الله به پریشان ای، الله به خپي چې زما د بندګان ماته ولې نه راځي. عزتمندو بې قدري شوي، بې قدري. او یاد ساتئ، ګورئ
که د الله د عظیم کور دا بې قدري زمونږ د قشانتې وکړل کومه بې قدري ده نن د ګیم په شکل کې د الله په کور باندې ګزارې کېږي نن هلته به خلک لاړل بیت الله شریف ته طواف به کوو دلته پړق پړق تصویران مشهور وو ښځه او خاوند به م ولاړو یو سړی به م راغی تصویر به وباسلو عجیبه غوندې کې د الله د کور بې قدري شوي ده الله وی زما د کور بې قدري کوئ خو اوس هم وګوره تاسو ول د ټول دنیا قوت راجمع کو ته وردن نشه زما د پندو الله ته استغفار وکړو الله ته توبه وباسو خپل ګناهونه الله ته مخې ته کړو د شپې الله سره ناز او نیاز کوو زما د پندو چې الله معاف کړي داسې نه چې نور عذابونه را باندې الله رانولي ډېر قسمه قسم عذابونه د الله سره ورسره دي بل عذاب را باندې الله رانولي او د پندو تاسو ګورئ دا عذاب نه دی دا کرونا چې راغلی ده و داسې اسمان او ځمکه خو نه د خو دغه عذاب دی که نه دا کم حالات شروع شوي عزتمندو الله ته توجه پکار ده غافله کېدل نه دي پکار الله ته توجه پکار ده ربا مونږ د خپل عذابونه نه وساتي رب زمونږ ټوله زندگی دین له ورکې زمونږ مال زمونږ جان الله ستا په دین باندې قربان کې ستا دین قیمتي دی چې هر سره قیمتي شي زما د پندو دې دپاره اعمالو طرف ته توجه پکار ده اعمالو طرف ته د دې رمضان میاشت کې د الله نه وغواړو انتهایی په عاجزۍ سره د الله نه وغواړو چې الله دا بیماري ختمه کړي او الله مونږ د خپل عذابونه مو ساتي او الله د حرمینو شریفینو دروازې الله به مونږ کولاوي کړي دا دعاګانې رب نه وغواړو زما د پندو د بیان ټول مقصد او ټول نچوړ دغه پنځه خصوصیتونه چې الله رب العالمین دی امت ته ورکړي دي نور امتون ته الله پاک د رمضان په میاشت کې نه دي وکړي هغې باندې دغه بیان وشو رب العالمین دی عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړي الله ګناهونه معاف کړي الله د ټول عالم ګناهونه معاف کړي سم یې سم اورېد الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله زموږ زندگی عملي جوړه کړي الله عمل کې اخلاص پیدا کړي خدای زموږ ګناهونه معاف کړي الله زموږ د سر نه د ګناهونو بوج درکړي خدای د ذلت او رسوایۍ زندګۍ نه مو ساتي الله د دنیا او د آخرت د شرمندګۍ نه مو ساتي الله زموږ په دې روژه کې څومره نیک اعمال شوي دي الله په خپل دربار کې قبول کړي څومره تلاوت شوي الله ته قبول کړي خدای د عذاب قبر نه مو ساتي الله د عذاب قبر نه مو ساتي الله عذاب جهنم نه مو ساتي خدای د قیامت ته سخت ورځې نه مو ساتي الله زموږ سره په هر ټیم کې هر وخت کې د عافیت او د اسانۍ معامله وکړي څونه مسلمانان مړه دي الله د ټولو مغفرت وکړي نن ورځ کې دا دوه واقعې چې کومې وشوې د سرزمین خان ماما خور وفات شوي وه حسن خان لالي خور وفات شوي وه تېرو ورځو کې اعظم خان د هغو مور وفات شوي وه د دپاره دعا وکړي چې رب العالمین یې مغفرت وکړي الله جل شانه دې مغفرت وکړي رب العالمین ورته دغه قبر د جنت باغچې جوړ کړي زما یې د بندو خوش قسمته دي ډېر خوش قسمت دي چې د رمضان په میاشت کې د جهنم دروازې بندې دي د جنت دروازې کولاوي دي خوش قسمت انسان دی چې د رمضان په میاشت کې باغې له مرګ راځي دا دغه د خوش قسمتۍ علامه ده رب العالمین دې مغفرت وکړي دا کم بیماری کم وبا چې راغلي الله دا ختمه کړي الله دا ختمه کړي او څونه خلک چې په دې باندې بیماران دي الله ټولو له صحت کامله عاجله مستمره ورکړي الله موږ باندې حرمینو شریفینو دروازې کولاوي کړي الله موږ باندې حرمینو شریفینو دروازې کولاوي کړي الله موږ د هغې نه مه محروم کړي الله د خپل دین په خپله حفاظت وکړي آخر وخت کې دا پاک او عظیمه کلمه نصیب کړي لا اله الا الله